بسم الله الرحمن الرحیم. غیور جان تاسو ته مخاطب یم. د نن په دې ویډیو کې د بلاول یو عکس دی، دغه یو تصویر دی، دغه یو پکچر دی. هغه ډیر زیات وایل دی او ډیر زیات مخکې دی. په فیسبوک باندې هر څوک شیر کوي. بعض ویلاګز هم پیو شو. هغوی په خپل تناظر کې په خبرې کړي دي. زه په لږ خپل تناظر کې خبرې کوم، تاسو په مخامخ باندې لږ شانتي دغه تصویر حقایق بیانوم. بلاول یو سکول ته تللی دی او په هغې کې د ماشومانو سره ولاړ دی او هغه په خپل پیزار اچولی دي او داسې ویل کېږي چې هغه د $4000 والا یو بوټان دي، د ایډیډاس کمپنۍ دي او شتم خلکو شیر کړي دي چې هغه تصویر مو سره دی، ریټ مو سره دی او هغه ماشومانو پیزار نه دی اچولی. شاته په کومه کمره کې چې هغه تصویر ایستلی شوی دی نو بلاول هغه تصویر کې ښکاري چې یاره دا دیوال شاته پلیستر نشته، بورډ ټول خراب دی. دا چرته د یو کلاس دی، دا د ټول سند دغه حل دی. پرون ما په یو ویډیو کې تاسو ته د مریم نواز دی په باره کې دا خبره کړې وه چې دا د موروثي سیاست انجام دا وي. چونکې بلاول هم د موروثي سیاست نه روتی دی او د موروثي سیاست د وجې نه په دې کې قدم ایښی دی. نو پیلې نیکو بیا والده وه، بیا والد صاحب اوس دی نو مونږ غلام ابن غلام را روان یو، بس هم د هغوی په غلامۍ کې دننه یو. نو اغي اوس دا تصویر چونکې اوس را روان الیکشن دی، کار کله وي که نن دی که سبا دی او که لس میاشتې پس دی، خو الیکشن دپاره جي اوس ماحول تیاری او دا ښودنه غواړي چې یاره موږ د عوامو سره ډېر زیات غم رازیم کوو او هغوی سره کینو پاسومه. دغه وخت کې چې کله بلاول دا تصویر ویستو نو زه څه ووایم چې بلاول ته به د دې خبرې احساس نو چې د ماشومانو پیزار نه دی اچولي. د دې خبرې احساس ورته نو چې دا په کوم کلاس روم کې ولاړ دا کلاس روم څه حل و. هغه ته د دې خبرې احساس نو چې یاره په کوم ځای کې چې هغې سره دا ماشومان ولاړ وو او ماشومانو یونیفارم نه و اچولی، هغوی ټولو داسې عمومي کپړې اچولې وې، داسې څه خاص کپړې هم نه وې. د ډېرو اجزانانو پکې دا مخې ته دا ګریوان چې کوم و دا هم پکې کوله و، د هغې بټنې نه وې. نو ویښته وران ویجاړ، خو صرف او صرف د هغه الیکشن د کمپین دپاره خپل سیاست کې شکولو دپاره هلته هغه تصویر ایستو. نو موږ دا تنقید په یوازې په بلاول باندې نه کوو، په مریم نواز باندې نه کوو، په دې سیسټم باندې کوو چې دا سیسټم همدغه شان را روان دی. په ټولو ځینو کې همدغه موروثي سیاست را روان دی. دا موروثي سیاست چې کوم دی دا زمونږ په دې جنوبي ایشیا کې تقریبا اخکلې شوی دی زمونږ په دې خمبیر کې او دا په هر ځای کې دی. دا په سریلنکا کې مو دا سریلنکا کې چې اوس کوم بحران راغی او هغې ډیفالټ شو، دا یو خاندان تقریبا وي د 36 سال نه وي دی په دغه په سنس ذریعه باندې حکومت کې وو. نو مونږ چې خپل شاته وګورو نو زمونږ هم همدغه حل دی. په مونږ باندې همدغه دوه خاندانونه دي، بس په څه نه څه طریقه باندې هغوی په مونږ باندې حکومت کړی دی. کله دغه کسان د مشرف په دور کې مو، د هغې نه مخکې د ضیا په دور کې وو، د هغې نه پس او د هغې نه مخکې د بټو او د یحیی او د ایوب په دور کې وو. همدغه چهرې دي هغه را روانې دي. ما پرون هم دا عرض کړی چې مریم نواز چې کله اوس سیریان نایب صدر شوله نو دا عهده د هغوی داسې مشران کسان چې کوم قربانیانې ورکړي هغوی له نوم ورکول پکار. دغه شان دا بلاول چې کوم دی دا ډېرو کسانو ما ته پته ده د هغوی سره تصویران شته، لکه چودري اعتزاز احسن شو، نوید قمر شو، خورشید شاه شو. دا کسان د دې د والد صاحب نه مشران دي او دا دوی لوبولې دي او نن دا د هغوی لیډر دی. داسې وجیبه خبره ده چې کومو کسانو دی لوبولې دي نن د هغوی دی لیډر دی او دی ورته لاره ښیي چې یاره کومه لاره ښه ده او کومه لاره ټیک نه ده. نو دا صرف د سند کهاني نه ده، دا زمونږ د ټولو ده. دلته په کې پی کې کې زمونږ کم داسې سکولونه ښه دي، موږ کې پی کې کې سکولونه څه په ترقۍ نه دي روانه. اوس دې وخت کې په دې دویم ټینور کې چې کله نه محمود خان راغلی دی د پی ټي آی والا موږ ته سلسې نه ښکاره شوي. که دی دلته کامیاب دی یا پی ټي آی والا کامیاب دی، دې ته دا مظلومیت والا ووټ به میلاویږي. که دی راځیم دی بل ځله په بل ټینور کې په کې پی کې باندې راځیم نو دا به صرف او صرف د مظلومیت په وجه باندې به راځي چې عمران خان سره ظلم وشو. دا به په دغې وجه راځي، ګینې په کار په بنیاد باندې دې ته دا ووټ نشي میلاویدی. ځکه محمود خان څه کړي دي اوسه پورې؟ هغوی د سکولونو دپاره څه وکړله، هغوی د تاڼو د تحصیل او د کچرو دپاره څه وکړله، هغوی د اوبو دپاره څه چل وکړو، هغوی د ډیمونو دپاره څه وکړله، هغوی د نورو خبرو د نورو کارونو دپاره څه وکړله. هېڅ څه قدمونه یې نه دي اوچته کړي، نه څه ترقیاتي کارونه شوي دي. نو دا حل زمونږ هم دی، د کې پی کې د سکولونو هم دا حل دی. موږ به ترې ښه یو خو دونه ترې موږ هم ښه نه یو. داسې زمونږ هم نه دي چې زمونږ سکولونه لکه د اکسفورډ د مقابلې دي، دا هم نه ده. خو
دا د بلاول د پاره دا یو خبره لکه د ګیلې په تور باندې کو چیرې دله داسې نو په کار چې په دغه ځای کې د عکس او دا تصویر اغستې وي او بیا په داسې طریقه باندې چې لکه په خپل پیزار اچولي دی او داغي پیزار نشته نو زړه درد کوي زړه خوږیږي. مونږ هم پاکستانیان یو. دا حل په بلوچستان کې دی، دا حل په پنجاب کې دی، دا حل په سند کې دی، دا ټول ځینو کې مونږ تقریبا په پاکستان کې چې مونږ دا متاثر یو نه متاثر مونږ د 13 سلورو اویا کالو نه مونږ متاثرینو کیو. مونږ ته چرته اوسه پورې ریلیف نه دی ملو شوی. خدا یو تصویر چې کم دی دا د ټول د پاکستان د هیستوري هغه مونږ ته حل وي چې مونږ باندې د کشان حکمرانان راځي حکومت کوي او مونږ او مغه شان یو او دوی ترقی کوي، د دوی پیسې زیاتیږي، د دوی تجوریان ډکیږي، د دوی په پیسو کې اضافه کیږي، د دوی په سټیټس کې اضافه کیږي. نن بلاول چې کمی دوري کوي د خپل سی وی ګرځي، د خپل هغه را روان وخت پر ځان کېش کوي. ګینه که تک ضرورت وي نو بیا افغانستان تم لړ شي کنه. دغه ځکه خو مو ضرورت دی. اوس خو زمونږ تعلقات خراب د افغانستان سره دي او د دې ځنه په بیانات ورکي او ورزینه د تعلقات تی وسره ټیک کی کنه د میز د پاسه دی وسره ټیک کی اډول خبره دی. خو چون کې د مسلم لیگ نون والا یو شان موقف دی او د دې بل شان دی موقف دی. مسلم لیگ نون وسره سنس د مذاکرات په حمایت کې دی او اسټابلیشمنت هم د مذاکرات په حمایت کې دی او پیپلز پارټي چې کومه دا بالکل د دې برعکس ته دغه په خلاف باندې دا هغه وی چې نه د طاقت په زور باندې دا ختم کړی شي او د دوی ته دا مسله چې کومه و دا د 2008 کې مروچته شوی و چې کله د زرداری حکومت نو د مولوی فضل الله چې کومه هغه په سواد کې د خپل رټ قائم کړو هغه ځای ته دی ورغلی او هغه سره مذاکرات کړو. دا غي د مذاکراتو په نتیجه کې هغه دا غوي هغه ځای کې بیا هغه شریعت نافذ کړو او شرعي عدالتونو نفاذ شو. نو ارز می تاسو ته دا کولو چې دا د موروثي سیاست نتیجه ده. د موروثي سیاست د وجه نه دا خبره دی حد تر ورسیږي چې کله موروثي سیاست نوي او انتخاب کیږي په پاټو کې جمهوریت وي نو بیا به دا مسلې د سینې جوړیږي لکه دا څنګه چې مونږ ته اوس دا تصویران ښکاري. نو دا یو تصویر نه دی، د دې یو تصویر په شا باندې ډېرې کهانیانې دي. خوشاله او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.